آپ مولانا نسیم علی شاہ صاحب کی طرح قرآن پر حلف کیوں نہیں لیتے؟ او دغه سره یو بل کس خبره تړلې دو چې لکه چې پرویز خټک سره یې څه خبره کړې دو ده نن سبا سرکوری نہیں کری سر ریٹتا او دوام ساڑی دا خبره کړې دو چې یہ بندہ ککی کے بچوں کا دشمن ہے. اچھا یہ آپ کے گاؤں کا جو روڈ ہے وہ بھی کافی خستہ حال ہے، بالکل لگتا نہیں ہے کہ یہ ایم پی اے کے گاؤں کا روڈ ہے. اچھا آپ نے بلدیاتی الیکشن میں تحصیل ککی کے پی ٹی آئی امیدوار جنید رشید کی مخالفت کیوں کی؟ آپ نے ککی روڈ بنانے کی مد میں 2 سے 3 مرتبہ کمیشن کایا، دا صحیح دو کا غلط ہے؟ آپ کے دور میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بننے میں کتنے کروڑ کی کرپشن ہوئی؟ کرپشن کے لیے آپ کا نمائندہ اپنی ڈیوٹی کرنے کے بجائے آپ کے لیے سرگرم ہوا کرتا تھا ایجوکیشن آفس میں. جب آپ 2018 کے الیکشن میں ہمارے گاؤں آئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ دورانی نے 20 سال میں ایک روڈ نہیں بنایا، اگر مجھے کامیاب کرایا تو 9 رنگ تک ڈبل روڈ بناؤں گا، اگر ایسا نہ ہوا تو میرے منہ پر تھوک دینا. داغا ویڈ کا آخری شو یہی کہ میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں لیکن میرا ووٹ آپ پر حرام ہے. اختر علی شاہ چې دا ایغه بغیر د ممبرۍ نه چې کومې چارې کړي دي ته هغې نه مطمئن یې که نه چې تو سه خلاف یو کمپلیټ کړه اوس یې کسونه ای ډي آی جي په دفتر شه چې د میش نه پیسې اخیستې دي اس نه نکاري شته او نه پیسې شته به وی چې دای چې کله ډي آی جي صاحب وغوښتو دای ویرغی به دسه وتول میش ته پاته نه ولګېده. آپ کے کونسل میں پی ایس ٹی فیمیل کی ویکینسیاں 3 تھی اور میل کی ویکینسیاں 4 تھی، جبکہ شہباز عظمت خیل میں فیمیل کی ویکینسیاں 11 اور میل کی ویکینسیاں 13 تھی. آپ نے اپنے کونسل کے لوگوں کو شہباز عظمت خیل میں اسامیاں پور کرنے کے لیے بھرتی کیا، یہ کیا ظلم نہیں ہے؟ پختونخوا چوک سے لے کر قبرستان تک کے روڈ کا کیا بنا، پیسے کہاں گئے؟ آپ ایم پی اے ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹینڈنگ کمیٹی فار ہائر ایجوکیشن کے چیئرمین بھی تھے. ہائر ایجوکیشن کے لیے کوئی نمایاں کام جو آپ نے کیا ہو اور مزید داغا کہ ایس ایس ٹی ٹیچرز کو 17 اسکیل نہ دینے کی وجہ بھی آپ تھے، حالانکہ ہائی کورٹ نے آرڈر کیے تھے. غریبولے خل کے ڈیرا گھاٹا گلا دو تو نا آداب یہی کہ آپ نے غوری والا کو تحصیل بنانے کی مخالفت کی. ہم نے پچھلے الیکشن میں پختونیار کو دیکھا تھا، اس کے بعد آپ کے انٹرویو میں دیکھیں گے لکا وی چې په دمیون شمندا لیدله هغه نه بعد یہ ویلی دی چې چکر منڈان روڈ کا ٹیکا انہی کا تھا، روڈ ٹھیک کرنے کے بجائے مزید خراب کر دیا. 3 سال 3.5 سال تو سے حکومت ہو شو پاشه په 4 وچ دمرا 4 خو پشری شوی و 4 یان تو پشری شوی پیچھے آپ نے سڑک اور گلیاں بنانے کا کام شروع کیا تھا لیکن بیچ میں سب کچھ رکوا دیا، وجہ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. موجود یم نن د پښتونیار خان سره پی کې سو امیدوار ده د پی ټی آی د پارټي د طرف نه او ټیم ډیر مختصر ده د یا کنوینسینګ شدا او میډیا پروګرامینګ دي بهرحال تو سے سامونات سولینا یا میں دتا روڑی دی. کویسچن نمبر 1 دا پختونیار خان چې جب آپ حکومت میں تھے تو فوج اچھی تھی اور حکومت چلی گئی تو اسٹیبلشمنٹ بری بن گئی. سب سے پہلے تو میں بسم الله الرحمن الرحیم پښتو ته اچھا په ټوله نول خو زه تاسو شکر گزار یم چې تاسو مشته مکار وکړل او د عوام الناس رای تاسو مشته رسول دغه تاسو سره مونات دي نو میژ ان شاء الله سید کې دل سره او په صدقه سره دغه جواب تاسو درکای بلا چوچرا بلا درې درويخ دغه نه مسوا مو ذاتی رای دادو چې فوج چې مشار دو د خپل چار کوي فوج د سیاست سره نه کاروبار شته او نه لین دین شته سره هغه د سرحدات محافظ دی خپل سرحدات محافظ کردار ده کوي او سره زه خپل زون سمیت هغه ټوله قوت ته به خبره کول غواړم چې نن سکته دا نوې چې د حال پی ټی آی لګی دا هر سړی ته د حال پرېته ده او په تیره وخت چې د حال تیر شو ده اګه د ان پی تاریخ ده اګه د پیپل تاریخ ده اګه د بلوچ قوم پرست لیډرون دي دغه تاریخ ده ټول سره دا تیر شو ده نو موسفول یو په د توس ورشن نه دا ده چې ټول قوتینه د پدغت کې متفق شي چې میرو د غیر جمهوریت قوت نه سپورټ او ملګرتیا چیرې نه غوړي ورسته د ملک مضبوط مستحکم جمهوریت ته جوړیدای شي او د ملک نظم او نسق او سیستماتیک چلیدای شي. خبره د رغه دو خلیش کې ناممکنه غوندالي دا شي بهرحال سویت په د ممکن کول په چار دی په د ملک شورسته میج ملک او میج هغه جوړیدای شي. ٹھیک شو شاہ دوامہ خبر دا دو چې یو ملګری وی چې آپ نے سڑک اور گلیاں بنانے کا کام شروع کیا تھا لیکن بیچ میں سب کچھ رکوا دیا، وجہ تو یہ تھی کہ جب ہماری گورنمنٹ سٹارٹ ہوئی الحمدللہ میں نے اپنی بھرپور کوششوں کے ساتھ اس پسماندہ ترین حلقے جس کا ایک سابق اپوزیشن لیڈر پرانا ہمارا ایک سابق وزیر اعلیٰ جس کا اپوزیشن لیڈر بھی رہ چکا تھا وزیر اعلیٰ بھی رہ چکا تھا اس کے اوپر نیچے ان کی گورنمنٹس بھی تھی اور ان کی فیملی کے افراد بھی اسی فہرست میں شامل تھے جو اس علاقے سے منتخب ہوئے تھے یا ان کے زیر نگرانی لوگ بھی جو منتخب ہوئے تھے وہ بھی یہاں پہ کام کر رہے تھے
لیکن جب ہمیں موقع ملا تو ہم نے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک سٹارٹ لیا، اور سٹارٹ بھی ہماری یہ تھی کہ ہم اس پسماندہ ترین حلقے کو اوپر اٹھانے کا ہم نے کی سوچ ہماری تھی. آپ کو اکثر و بیشتر اس علاقے میں آپ کو نظر آئے گی، اگر آپ تھوڑا سا اس چیز پہ بھی کبھی کسی طریقے سے فوکس کر لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اسکیمیں ہماری چل رہی تھی، اچھی خاصی چل رہی تھی. اچھا، یہ آپ کے گاؤں کا جو روڈ ہے وہ بھی کافی خستہ حال ہے، بالکل لگتا نہیں ہے کہ یہ ایم پی اے کے گاؤں کا روڈ ہے. یہ بات صحیح ہے. اگر میں سب سے پہلے اپنے گاؤں کی سوچوں گا تو باقی عوام کی پھر کیسے میں سوچ رکھوں گا. اچھا، پہلے میں نے اپنے لوگوں کی سوچ رکھی تھی کہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر دے، بعد میں ہم خود اپنے گاؤں کا بھی بنائیں گے، اس کا بھی ہمارے اوپر حق ہے. لیکن ہماری اسکیمیں چل رہی تھی، بیچ میں جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آ گئی تو ان لوگوں نے ساری جو ہماری فنڈنگ تھی جس اسکیموں میں، وہ تو یا رکوا دی یا ساری فنڈنگ یہاں سے اٹھوا کے اپنی اس ایریا میں شفٹ کرا دی، ٹرانسفر صحیح کرا دی. صحیح شو. اچھا، دغه نه بعد یو سوال دا چې آپ مولانا نسیم علی شاہ صاحب کی طرح قرآن پر حلف کیوں نہیں لیتے؟ او دغه سره یو بل کس خبره تړلې ده چې لکه چې پرویز خټک سره یې څه خبره کړې ده ده. پر سړي یو خپل سوچ وي. زموږ چې شکر الحمدلله مو د خپل قید سره حلف وخوسته ده په 12 جنوري 12 جولای باندې، او شاید هغه ویډیو کلیپ چې میش کله دوران دغه مسله مسایل شه گرداب شي سور شلی، نو میش چې کله خپل مشر سره مشته الله پاک مکار وکړله، یو اپورچونټي میش ته حاصله شله چې میش ډایرکټ د خپل هغه سره خان صاحب سره اٹیچمنٹ راغی. نو په هغه میټینګ شه مو بذات خود شاید چې چا یو سوچ انو چې یو ذهن انو په ختم شه مو خپل عهد او خپل اقرار د خپل مشر سره دا کړ چې مو سره باقاعده ویډیو پروف پرېتا هغه شه مو د خبره کړې ده چې ان شاء الله به حیثیت پښتون ویډیو میش لیدلې نو سوشل میډیا کدا چې زید شکر راکو شاه بس صحیح دو چې یو پروف وی به حیثیت پښتون مو سره دا ودا کړی چې ان شاء الله تا دم مرګ میشتو سره د مرګ اصل شدای پښتونیار خان باقی چې پاتې پرویز خټک مقابل احترام ده، ایک سره مو تعلق واسطه بالکل شته دو غم شدی تعلق میں دا مم د احسانات اشته بالکل وقت کل کے خبره کوم کنه اندازې په د علاقې شه ډیولپمنٹ لحاظ سره سٹارټ وخستاو تای د پاکستان تحریک انصاف وزیر الله او بیسی د پاکستان تحریک انصاف وزیر الله مو ته سړی فنډینګ دازې روکړه او مش په د علاقې شه انویسٹ کړه دا فنډینګ په لحاظ سره. نو باقی کا د عزت جنگ حواله سره شي زه په خپل کې شه دا ویل شم چې مو خان صاحب ته د الفاظ کړی په خپل د ویډیوز شه چې نه دا جنگ تو عزت د پر تو سره لړاو کوم، دا جنگ نه د پرویز خټک سره زه تو درېدل ایک سره ته په مخالفت شه کول غواړم او نه ایک سره د ایک عزت د پر زه درېدل کوم. میش خاندان تاریخ دا پته شو ده چې کا حیدرآباد ټریبیونل کیس وګورئ نن 40-42 سال پهلا چې میش په کرانیو تکلیف روغه میش ولې صاحب حیدرآباد ټریبیونل جیل ته لوړو تکلیفات شي سور شو او دا حواله مو خان صاحب ته ور کړی دو چې هغه شي سور شو مو میر مو ته الفاظ دا وکړ چې په مو د 40 سال بعد دیو الپاک یوز میش بیا دوباره تو سے په دغه صورت سره غولوسته چې مونږ تو سے کیر نه ووزي او مونږ بیا سي نو هغه مو ته دا وصیت او دا خبره کړی و چې د خپل پلور تاریخ خراب اوی نشي یوت درته سوتی اوی یوستی د نه خراب نشي او دا الفاظ مخبل خان ته او مخبل لیډر دا کړی دي چې زه د شریمنده تو سره نن سټینډ کوم چې ذکر نه وروتل مو ته میر الفاظ دا کړی صحیح لکه حلفن دی وته ویلی حلفن زه مو سره پروف تا ویډیو تو ور وست صحیح شو. اچھا کویسچن نمبر 4 دغه دا تی خیر د پښتو سے جواب رکھو. ہم نے پچھلے الیکشن میں پختونیار کو دیکھا تھا، اس کے بعد آپ کے انٹرویو میں دیکھیں گے لکه وی چې په میونس شمندا لیدله اغه نه بعد یہ ویلی دی چې چکر منڈان روڈ کا ٹیکا انہی کا تھا، روڈ ٹھیک کرنے کے بجائے مزید خراب کر دیا. الحمدلله سٹارټ ګرون مو به خبره سٹارټ شو کړله سٹارټ ګرون د بلډینګ تک شردوی بلډینګ شروعات ګرون دی بلډینګ چې په سره شي کله کو دای وچی بنیاد کشیردو شیغه نه بعد خوندنه 400 کادو میجی فاونډیشن سټون د خشیک شیردو چکر منډان روډ می سٹارټ وخسته کنټریکټ ایورټ شو د کنټریکټر ته ا د اخچار دو اور سره ایغه نه مسوا 4 شریشلا بیا مسله رغللا فند کیسه خبر ارسی چې می سٹارټ د چکر منډان چې کله وخسته په دې ټیم شه ګورنمنت چینج شو ګورنمنت ایغه نه بار نن وخت سره راسه د کنټریکټر لایبیلیټی پته د خپل لایبیلیټی په دی وجه سره نه پټ کای چې دا د پاکستان تحریک انصاف په دغه روډ باندې یو پاپولریټی چې گاشي یو خلک په نظر شه د سوچ بهتر شي یو خلک په نظر شه د عزت روشي په دی وجه سره اچکر منډان روډ چې سمره فندینګ عادي ټرانسفر کړه دا ایک سکیم نه وبسله دا حالانکه دا مش 14 کروڑ روپی چکر منډان روډ ته چولې دي نه خاصه میشتو صحیح په د سکیم میش زمین چې سولر لایټس لګول حق صد نوشری د پېښور د دغه ری خلک د مش په دغه روډ سولر لایټس چولې دي او د دغه روډ نه چې سمره لیفت رائټ ایریا دو ایغه نه میجو
هغې ورته کړي دي اسې میشتو ټیټ سه پیمنټ زه ورکړه. ویم چې لکه هغه 3 سال 3.5 سال تو سه حکومت وشو په هغه په چار وجه دمره چار خو په شری شوي و چار یې نه په شری شوي چار الحمدلله چې کوم اول بنیاد دا ریټرنینګ وارز دي د هغې پروسیجر ده تو ته خپله پته شته دو شروع شوي دي هغه نه پس څه زیات ټایم راسه هغه شی شینګلینګ شوه ده سټارټ شي و مسله راغلله تورمان تو سه ډي سی او د باندې میشتو سه ټوله شاعر ډیمون د یوا کولی کچاري وا باشه ملک احسان چې میش دازي میارو اپ اخ ټیم چیک شو هغه دا خبره وته کوله چې د روډ میش په حال شته نه ورکای او ازش چونکه دی کېرنه بسر سي وسنت کېرنه دی بسنت د دې مشونه کبرینه دی الله پاک تو بخشي د ملک صاحب نقیب الله خان صاحب کبرینه دی نو هغه دا خبره هغه تو کړ چې چیرې دازي ډیمارکیشن وشي او نو میش دا شای هغه ته نه ورکای وایډنینګ ته نه ورکای ستروالی ته نه ورکای ځکه چې لا به کیر قرباني کوله یا به قبرستان قرباني کوله په دې وجه سره هغه انیشل هغه روډ چې کوم زونه سٹارټ وخسته شو هغه روډ ته وی چې دی د وجنه پوت ایکسټریم شه ډیله شو د ټکی د وجه سره ځکه چې سٹارټ د منډان روډ نو او منډان روډ نه سٹارټ په دې وجه ډیلا شو چې تور رحمان ډي سي ته دی په اوپن لیکولي کچاري شي د خبره کړی و چې په د روډ شه وایډنینګ میش چاته نه ورکا اغاز شو تو سه کې لوډ شي ایس واغه روډ په حال پته باقی روډ وایډنینګ شو د سترول او ته ملاو شو خلک خپل قرباني کړی دبشه شا هغه نه بعد د غریوول خلک ډیره غاټه ګیلا دوی تو نه آداب یہی چې آپ نے غوری والا کو تحصیل بنانے کی مخالفت کی اس کے علاوہ اپنے حلقے میں کوئی بڑا ترقیاتی کام بھی بتائیں شکر الحمدلله تحصیل ایفرټس میش د خپل علاقې د پوره کړی بشمول د غریوول میشټول یو جان یو کی سایوا خبره وا زریر په وشي میرو دی میوش اختلاف و ګیلار غلی وا هغه د پرمیش جرګه وکړه نوستا وکړ مشونه سره میش خبره وکړه د ممیش مخالف جن کیم دی چې د بیو جی ممبر ده او د جمعیت کرینده ده جمعیت د پر وټه غوړي زوی داسې کول کې خبره وکړو اخکلی شه دغه په چاک میش جرګه وکړه بورډ اف د گورنر چې کیم د ام ټي آی د پیغه شه اتول خان د میش دغه په چاک میش جرګه وکړه واځي وټه غوړي هغه په چاک میش د مشونه سره جرګه وکړه چې میرو د شای اپروټ کو روي وړي مزیر د شي باقی په نوم میشته څه فیصله سره وکړو صرف نوم دا خو طریقې کار مطابق هر څه یو سیستم چلیږي تحصیلي نه مخ شوی دي ورسره میش ورکولې سوچ ران د کړ چې میش د غریول وروړل مو کړی دی غریول خو غوښته مو سره حلقه شنو نو ورکولې سوچ څنګه کړو پوتشلا د حلقې د پرغاټ ایفورټس او غاټه چار الحمدلله میش وی چې میش بنیادی د حلقې انفراستراکچر د بهتري د پر خپل کردار ادا کړی دا پریورټی نمبر 1 میش داوا چې میش د خلک هغه لیوینګ سټانډرډز هغه خلک مطابق روالي چې کم از کم یو د هات او د سټي ډیفرنس ته میش ایکوالټي طرف ته روالي دوامه خبره مو په د حلقه ش میش میجر اکټیویټیز ام پی ان او میش کا کی تحصیل خپل ور کړه دا پر وسټک مت کړه مودي ته ورکو هغه نه پاس دریمه میجر اکټیویټی میش کله په خپل اقتدار ش روغللی هغه نه پاس میش شکر الحمدلله په مساجد ش سولرایزیشن کړه دا بتهاشه میش 100 راوند جماعتي ش سولرایزیشن کړه دا 120 راوند جمعیت یا دغه خلک نن په دغه سټیج باندې کړه دا چې دغه نه پی ټی آی پاپولریټي ګراف چیږي په دا وجه سره د جماعتینه د مزید سولرایز کیږي نه چې کی میش لاست اغه شوی اخیری ز خپل میگا سکیم د خپل حلقې بنوګل هاوسینګ سکیم ز خبره کول غوڼه چې میش ډیر په تکلیفات سره او په نه رازلا شي جوړ شل هنګوشه کوهاټ شي یا په کیم هغه نادرن ډیسټریکټس دي پیغه ش د سکیم لوړ او چله دی حدرس ډیر شو ریسپانس ورغی خلک طرف نه میټ سکیم خلک قصدن دورانی زداویل شو چې 15 ارب ریپی سکیم چې بانی ترسي په دې سره د بانی خلک وا اغزیوت شي او د حلقې گرافا چې هغه دورانی صاحب بان کړ بان نه هغه د سیاسي له سره د خرابولې کوشش یو کو د اغله سره د خرابولې کوشش یو کو چې میر د سکیم په دا خبره سره خراب کی او هغه نه پاس میر د سکیم ورکاشي ځکه چې دته خپل انډیویډوالي د سو اغنو فائدہ ده نو صحیح شو شاه کاکی خبره تو سه وکړه د یو ملګری وی چې آپ نے بلدیاتی الیکشن میں تحصیل کاکی کے پی ٹی آئی امیدوار جنید رشید کی مخالفت کیوں کی مچ کی ما مخالفت نه شو مخالفت په دین نه شو چې نن ووټ ز غشتین کای ز ووټ هر سړی نه غوڼز به هر چاک ته درې هر جماعت ته واسه هر سړی نه ووټ غشتنه شپ درنه عزتمنه طریقه سره کوم مونږ کچېره او یی چې مودنه وړ غوښتنه کړی خو دای درته وی چې مو ته وړ غوښتنه تر غولې نه دای د سوال نه ده زه خپل سولر سره خو میوشه انډرستانډینګ خراب په دا وجه سره شو
چې میس کمیونیکیشنز او میس ډیس انفارمیشن په وجه سره صحیح خلک یې میوشه دمره دراړې راوستې چې میرو دی په یوال یار په یوه کیسه خبره نه لوړلی په سټیج باندې د حقیقتا خبره زه در ویښ هغه چېرې نشه خبره کوئ کوارډینیشن کم و لیک اف کوارډینیشن په وجه سره ښه. او بیا سٹارټ شي داسې غلط فهمي خلک یې جوړې کړلې چې په هغه وجه سره هغه د په میږ یا اعتماد نشه پوتی یا د خبره ذهن شه دا راغلله چې بھئی دا خو مته ټیکټ نه ملاو کېږي حالانکه ټیکټ ته اپلای هر جمهوری هر سړي حق ته که پیرخان بادشاه او که جنید و یا بل څوک وي دغه اپلای کوله اپلای به هر چا کړي ایس در سره ویلوړ ده ظاهرا خو موږ په یو سټیج لګیا فی الحال شاہ ایس دا یہی دا یو ملگرا کہ آپ ایم پی اے ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹینڈنگ کمیٹی فار ہائر ایجوکیشن کے چیئرمین بھی تھے ہائر ایجوکیشن کے لیے کوئی نمایاں کام جو آپ نے کیا ہو اور مزید داغا کہ ایس ایس ٹی ٹیچرز کو 17 اسکیل نہ دینے کی وجہ بھی آپ تھے حالانکہ ہائی کورٹ نے آرڈر کیے تھے اول خو زه د سول سړي ځکه په دې غلط بلم چې هایر ایجوکیشن کمیټي ز چیرمن نو شاہ دوم په خپل سپور شدای په خپل وی چې تو 17 او 16 پروموشن شه تو کردار نه ادا کړه نو دا ډوړه ډیفرنس شای نه دی پوس سوال د هایر ایجوکیشن ریلیټډ دا لون د سوال شاہ آخو دی انفارمیشن غلط تھی بہرحال د هغه ریلیټډ دا د سیکنډري الیمنټری اینڈ سیکنډري ډپارټمنټ ریلیټډ دا صحیح ده. مشته کیم کردار ادا کړه دا ان فلور اف د هاوس پرتا مشته چې کیم شاعر غلا دا مش اپروval د فاینانس دی او د اخري اپروval د چیف منسٹر اف چې کیم هغه میجر د سیستم ټوله هډ دا او چیف ایگزیکټیو اف د پرومس دا اب خپل هغه تا ګوري بجټ تا ګوري سب کې تب تا ګوري کې د شي پیغله حاصله پته کړي مش کمیټي سفارشات کمیشتر غلي یا فلور اف د هاوس و خبره شوي هغه ډیر یو لینتي پروسیجر د چې پروسیجر مطابق و غشای کمیټي تاسو سیکو پریزنټ کوي هغه نه بعد په ډیبیټ کې ډیبیټ بیا کمیټي تاسو وشي او آشای و ایرسی هغه نه پاس وازي بیا په کمیټي شه باقاعده سره د شکیم ممبرز دي او اسیک مورز دا اوی د خپل کیسه خبره پیش کوي هغه مند مخشه د قدم بیا وخسته شي صحیح شو دا ککی نا یو ملگرا یہی چھے آپ نے ککی روڈ بنانے کی مد میں 2 سے 3 مرتبہ کمیشن کایا دا صحیح دو کا غلط ہے زه خو دا وی چې دا سین ډبلیو ډپارټمنټ ته نه دلره مو نن دلره او د ملګری نن دلره ها ضریر مش کا کیروډ د پر خپل کوشش کړه د چې په بجټ شه مش کی موچو س 80 کروڑ دغه سره د ککی نا یو بل ملګریا ویلی دی چې پختونخوا چوک سے لے کر قبرستان تک کے روڈ کا کیا بنا پیسے کہاں گئے جواب بدر کزا صحیح ده. کا کیروډ ته خبره وکړه کا کیروډ مش د سکیما چوله دا پاشه مو کوټ کیسه لګیا دا خلک د سکیم د خرپولس کوشش کړه او مش اشه کوټ کیس الریډي لګیا دا مش پی سی 1 اپروval سټیج ته پی ان ډی ته تلی چې ګورنمنت 18 جنوری باندې ختم شو نو هغه د وجه سره پاس کیم شه تاخير راغی باقی مش په اخیری شه کا کیروډ او غریواله مین روډ دغه د پرمیش دوا سکیمینه باقاعده لانچ کړی دی په ای ډی پی شه او ای ډی پی شالډي پروت دی پامنده زویرا سورکینګ شو دا په تشلا د قبرستان روډ ته خبر وکړه الحمدلله قبرستان روډ ډونګې ریټرنینګ وال شوی دی او اکثر خلک کلی دهات خلک یو سوچ زین هغه د فندینګ خبره ده فندینګ مسله واوي او دوه خبره دادو چې کده شي د یو کوټ کا خوندان رسي هغه شی دوه د 15 وی زنه خلک چې هغه دا خوښ د سوچ جوړ شوی چې د روډ کې نه کوله کې بجای چې مشته نه وشي دا بهتره نه کې زه خپل کیر خنداک رنګول کردار ادا کوم میر دا بدقسمتی غنی چې انفرادی سوچ لري خلک اجتماعي نه کوي بالکل اس اغه نه بعد یو بل ملګرا یہی لیش کی معذرات سره ساخته خبره کوي آپ کے دور میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بننے میں کتنے کروڑ کی کرپشن ہوئی کرپشن کے لیے آپ کا نمائندہ اپنی ڈیوٹی کرنے کے بجائے آپ کے لیے سرگرم ہوا کرتا تھا ایجوکیشن آفس میں هر سړی سوال جایز سوال حق ده د شوی یا بعد وی د رای د خو زوی رای په دې ځکه مول غونو چې دا سه متپاته وا چې توسه د سوال په ششتا مو کې د شي خلک نن غوښتي او توسه مخ مخ مدازو کې شنولي وا صحیح دا سوال توسه یې غنه او کې بهتر جواب در کو چې اچھا ټرانسفر شو دا چاته بدلا شوې دو اغه د سوال شو کړه وا چې اپوینټمنٹ شو دا اغه د پښتنه کړي و چې تونه د پښتونیار سړی سمره ډیماند کړه د سمره د پیسې ور کړی دي او دغه مسواز بیا خبره کول غوړو چې کمیش اپوینټمنټس کړی دي متره هفته منډان نشمیش جرګه او په نیمه ټوله ته خبره وکړه چې کسې یو سنگل کس پروف کو روالي یو سړی وشي چې دغه نمیجه په اپوینټمنٹ پیسې وخصتی دي یا دغه نمیجه دا کړه دا میجو د شرط لکه کچا سره پروف بدار وي شاہ دا یو ملګرا یہی چې میرا تعلق یونین کونسل برات سے ہے
जब आप 2018 के इलेक्शन में हमारे गांव आए थे तो आपने कहा था कि दुरानी ने 20 साल में एक रोड नहीं बनाया। अगर मुझे कामयाब कराया तो नौरंग तक डबल रोड बनाऊंगा, अगर ऐसा ना हुआ तो मेरे मुंह पर थूक देना। दगा वेड़ का आखिरी शव यही मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ, लेकिन मेरा वोट आप पर हराम है। डेरा सख्त खबर है। د دار سړی جمهوریت حق ته اګه پی ټی آی ووټر ده او که عامي ووټر ده صحیح ده. د دار سړی خپل حق ته چې حق شه فیصله کوي او بزوی دا شو ووټر دغه ده صحیح چې د خپل رای اظهار کړه ده زه په دې اپریشیټ کوم په دمنده صحیح ده. او هغه نه پس مو خبره کړې ده مو تاسو سٹارټ شي ککی روډ حواله سره تاسو سوال مو دغه جواب درکو چې ککی روډ د پر همیش خپل افورټس شریک کړی دي میرا خپل پی سی 1 ورسو پی سی 1 مزيري ته لوړ پی ان ډي ډپارټمنټ ته هغه اپروval ایډیشنل چیف سیکریټری کوي دغه سکیمه بیا دغه سکیمه لانچینګ باقاعده اپروval کې شي ایڈمنسټریټیو پورا دی وشي ایڈمنسټریټیو اپروval نه پس بیا ټینډرینګ پروسس سره شي ډپارټمنټ ته ډپارټمنټ ټینډرینګ ولګي و یا ونی میاش پیغه شلګي صحیح ده. په ټینډرینګ وشي دوباره دغه بیا اپروval او بیا هغه سټیجز چې کما تو ته اخري شو ورک آرډر سټیجر سی ته تعمیل او کې پاغه شي هغه د سیستم مطابق چې کیمه سیستم نظام جوړ د پاشه 2.5 مهینه لګیږي نو مش هغه شای هغه د وجه ډیلی شو در مش خپل سټیپس خو سدي اعلی غواده په دم دواله حاضر نظر ده ښه. زملګری ته دا وی چې کني او تو اعتماد نه پی ان ډي ډپارټمنټ شاسته سی ان ډبلیو ډپارټمنټ شاسته خپل پیسوانو ګور بیا غټه نه غټه بجټ بوک وګوره کپاشه مش سکیم ته لانچ کړه نه ښه. بیا دا وګوره کې د شي دا روډ په یو کول په یو میاشت وی نه رسېږي په دوه کول شانو رسېږي ځکه چې 90 کروڑ روپیه لګ بګ روډ ده د روډ اماونٹ 90 کروڑ ده शाह دا یو ملګری وی چې आपके کونسل में पीएसटी फीमेल की वैकेंसियाँ 3 थी और मेल की वैकेंसियाँ 4 थी, जबकि शहबाज अजमत खेल में फीमेल की वैकेंसियाँ 11 और मेल की वैकेंसियाँ 13 थी। आपने अपने कौंसल के लोगों को शहबाज अजमत खेल में असामियाँ पूर करने के लिए भर्ती किया, ये क्या जुल्म नहीं है؟ دا د شهباز احمد خیل بالکل وی زه چې اول خو داسې شوی نه وي چې مو په نن کونسل خال کې تلای ځکه چې د ان ټي اس ټیچر یو خپل پالیسی ده صحیح ده. هغه ان ټي اس ټیچر کا سیک برتی شي هغه یو هغه دا پیریډ ده چې هغه شدید ټرانسفر نه شي کېدای ځکه چې دا ټیچر تاسو دا کا سوچ کړی دغه د کنټریکټ پیریډ د ان ټي اس ټیچرز یو ټیم راسه دا ټیچر سپ ته کېدای شي خپل د شي پته صحیح ده. دی یو کنټریکټ ته دی پرمننت ایسا ویل شي چې کېدای شي ډېر ټیچر داسې د اپوینټمنټ شوی دی دا ایسا پرمننت نه د تصور کېږي هغه نه بعد دویمه خبره دا دو چې هغه چې کله ملاو کېږي سټینا هغه طریقې کار ډپارټمنټ باقاعده کوي ډپارټمنټ یا په پاپولیشن بیسیس باندې کوي یا د سټوډنټ چې کوم بیس ته هغه باندې کول غوړي یا په کوم ایریا شي سکولز دي هغه سکولز چې سمرا سټرنث د سټرنث مطابق کول غوړي نو موس علاقې نه خوځوي چې ټیچر کاست وی بدل شوی تو سه وشي د نشان دی چې بدل سي کې اوسې نه دی بدل او مو په علم شخو داسې نه کیسه شته او نه خبره رغلی دو ضریر مو په علاقه شه مو دا زویل شه چې بشمول په د ټول ډپارټمنټ شه د ډایرکټر ابراهیمو یا نه را سیکچو پروف ثابت کوي د پښتونیار مو ته سنگل یو کس د پر اپروچ سه پرش کړ چې د تاسو په میرټ پالیسی وایلیټ کی او مشته د سړی برتی کې بیا مشه د خټکی جرمنه جوړو غوړه صحیح شو کې شاید دا یو بل کاس وی چې تو سه خلاف یو کمپلیټ کړه اوسه کسونه ډی ای جی په دفتر شه چې د مشنه پیسې او خو سي دی اس نه نکاریشته او نه پیسې شته به وی چې دای چې کله ډی ای جی صاحب وغوښتو دای ویره غي به د سوته ول مشته پاته نه لګیدا دی جو سک خو نو مې نه دشله دا خدای شي چې دی جو سک دی جو خو کاس قاسم علي خان مو لیدلان دا ونی مې دفتر ته پرېږدای مخفل په نوم ډی ای جی یو د نوم یې نه اوس دشله دا خدای شي چې ځای سیک دا خو د تان د ځای ځکه چې قاسم علي خان مخفل تاریخ ته نه پرېږدای مو ته بار پولیس فورس وی لوړ وي دغه خو زوی رغلانی اشفاق چې کیم په دانه پلا دی جی وو حالات نو مې ولا جوړ شل اغه د خپل پښتنه وکړو لکه ته وی چې ځا خپل چاره ته نشو ورتلای به بل تاسو ورسو بل کمپلینټ مو خلاف وې تش وی چې پیسې کمپلیټ وې جواب دې پیسې د نامه مې وخصي په قیمت شي خدا وی چې جواب دې پورک نه هغه سول تو ونر وې د وی چې نکاری دې پورې پیسې او خصي وې به نه نکاری و نه پیسې پولیس ډپارټمنټ ریلیټډ وو د ایجوکیشن ډپارټمنټ ریلیټډ وو یا د بل ډپارټمنټ دا کلیر کړی دا ودای کلیر کای صحیح دو شاباس رغه شو او د یو ملګری دا وی چې اختر علی شاه چې دا هغه بغیر د ممبرۍ نه چې کیمه چارې کړې دي ته هغه نه مطمئن یې کنه هر سړی خپل ایفورټس کوي چا سم ایفورټس کړی دي صحیح هغه ته پچار دو چې سړی اپریشیټ کو صحیح دغه رغه شو شیخ خبره او جواب نه مې خپل چې سکړی دي او زارین مې دا کړی چې مې په خپل سکیم باندې تختنی لګولې د خپل ځون باندې د خپل چاته کا پرشر پمپ شو دا کچاته غلی شوې دا کچاته روډ شوې دا کچاته برانډا شوې دا چې سه کیا چار کوي هغه اپریشیټ کوي دی هلکا شوګر زمیش په یوس قیمت تختنی لګې چې د پښتونیار کړل یو کاس اخیری شه پتا کړی دو
چې معذرت سره دنه پته وکړه چې نن سبا سرکوري نہیں کری څه ریټ ته او دویم سړي دا خبره کړې ده چې یہ بنده ککی کہ بچوں کا دشمن ہے دغه وضاحت وکړه. د خدای وضاحت ورته دی شي صحیح ده. مو کاکي ته تحصیل ورکړه ده ښه. دغه بچونه د بدولې لپاره مې ورکړه ده نن کازو 11 22 دفتر جوړېږي په کاکي شي په میراخل نه پله روان ده صحیح. هغه نه مسوا کازو علاقه غوټه ده. صحیح. په غوټه نه سزه هغه علاقې ته مش افادیت ورکړه ده صحیح. ترجیح مې ورده په خپل صحیح. ځون مې زو ته ترجیح غته ورکړي ده صحیح. هغه نه پس نن کا د ایجوکیشن افیس ازوي جوړېږي د اس ډي او لیول میش ورکړه ده نن کې اډیشنل اسسټنټ کمشنر ازوي نوستا خو زویل شې چې موکا کی تحصیل لازم نو خو ستونه مو جوړ کړه صحیح. نو ازوي اډیشنل قضیه بچیونه دشمن و به میدان اسسټنټ کمشنر ونو نوست صحیح. هغه نه مسوا نن کا تحصیل ازوي جوړ ده او تحصیل ریوینیو ګرداور یا تحصیل دور نوستا د ریوینیو ریګارډ حواله سره نو اوین و جوړ هغه نه مسوا کمیشن دشمن و خازو ټیم خپل سرویسز نو پر شریک کړي هغه نه مسوا کمیشن د ککی دشمن و خو نو فایر بریګیډ ویلوړ و نو داسې نر اکټیویټی روانه و چې کیم د تحصیل لحاظ سره میټ هغه لکه ته ورکړي دو او نو میش کا د هغه لکه دشمن و نو بیوټیفیکیشن پروجیکټ شوی په تحصیل بیس باندې پالیسی وغه خپل شهر زماتري ورسره از د طبيعت فولو کوم د نشاندهي وکړي چې میټ دشمن په کوم صورت شمیر دشمن کوم صورت شنی میټ بیا دته اوپن د غارنګ په ډیبیټ شي جواب ورکو دا یو کا سه ریټ پته کړی دو ریټ خو زه دا وی چې ریټ خو زه خپل پته دی د خپل زون د ریټ ولګای دی د اندازا وی کدنه چا ډیماند کړای د چا سره بولی زون جواب پروف ته وروړي بالکل دای د زون بولی وشي د کوم سره جواب کړي خو زه ریټ او شای او باقی خو ان شاء الله از ویلا شو هغه خبره ده چې کڅوي اوپنلی تو خو سوچ دا سیمره میون شدی په جلسه په سپیچ شو په دا خبره کوي خو زه یو خبره کول غواړم چې پوسا الادا ولونده بندادا مو ته دوا نوستي مو ته میوشه کیم انډرستانډینګ وشي یا په ریټ وشي یا په بغیر علاوه ور بغیر خبر ریټ وشي زمي چې غوا پوسا ذات تا او په دنه بل بهتر غواشته نو چې بهتر غوا ورکوي شو ډیره مهرباني او مزره مطمئن او پس الله غوا په دنه خو مسوا نشته بس ډیره زوی کسونه نو مینا درکو هغه په تو ګرځي د برتی شو نه ته پښتنه او کته سره سه پیسې خوستې شو دي درنګ وزندره اکه سندر توش په دغه ډپارټمنټ سه برتی شو دي هغه ته خپل پښتنه او زوی نو مینا درکو هغه نه مسوا کې یو انسان خامخه الزام لګای زمين چې کوم کړي خدای د مو سره کو کدی خامخ الزام لګای خدای دا د سره عمل کو چې څه خامخ به عزت کول صحیح شو ډیره مهرباني ډیر ټیم دی روکو وخت مختصر ده ډیره مهرباني